نو یو صحابي دی حضرت ربيعه بن كعب اسلمي رضی الله تعالی عنہ د نبی علیه الصلاۃ والسلام دی فرمایي چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره شپې وم خدمت کې د نبی علیه السلام خادم خدمت پیغام وی د شپې می نبی علیه الصلاۃ والسلام ته اوبو د اودس لپاره او وغیرہ نور چې د ضرورت څومره سامان هغه می نبی علیه السلام ته کې خود نو په دغه وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي فقال لي سل اے ربيعه ته سغواړي نو غواړه سغواړي سحاجت دي نه غواړه نو دغه صحابي ورته وی ربيعه بن كعب اسلمي رضی الله تعالی عنہ یا رسول الله اسالک مرافقتک اے د الله حبیبا صلی الله علیه وسلم وی زما خو صرف ملګرتیا پکار د فل جنه په جنت کې نور زه غواړم وی صرف دا یو ارمان مې د چې ستا ملګرتیا مې په جنت کې نصیب شي دا بل صحابي دی یا رسول الله چې ستا ملګرتیا مې اوس کو دا مونږ وی مونږ له لار پخه کا مونږ له چې کوم دی روډ راوله مونږ له بجلی راوله ها مونږ خدا ته مکو کړ اوس دا مونږ به د دنیا لالچونه مونږ د دنیا پورې انخته او دنیا سيزونه بغوښتل او صحابه کرامو د نبی عليه السلام ملګرتیا غوښته او مې په دنیا کې غوښته مې په آخرت کې غوښته یا رسول الله ستا ملګرتیا مې په جنت کې پکار ده بس نو نبی عليه الصلاه والسلام ورته فرمای او غیر ذالک د دین علاوه نور سویا نورم سویا چې ستا غزلغه حاجتونه پوره شي نو فهو ذاک وما ورته وی هو ذاک بس دغه یو حاجت مې دي بس زما دغه یو ارمان دی یا رسول الله چې ستا ملګرتیا مې په جنت کې بس نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته د خپل ملګرتیا په جنت کې د ملګرتیا حاصلولو د پاره ورته یو نسخه خي سو ورته خي یو نسخه ورته خي یو عمل ورته خي سو ورته فرمایي فاعني على نفسك بكثرة السجود اے ربيعه زما مدد وکا پس سره په ډیروالی د سجدو سره مطلب دا دی چې سجدي ډیرې لګو زما ملګرتیا په جنت کې نصیب کیږي الله تبارک وتعالى ته سجده لګول دي سجده چاته لګول دي پیغمبر علی السلام ته نه الله ته سجده لګول دي او ملګرتیا په چا نصیب کیږي د پیغمبر اسلام علیه الصلاۃ والسلام بکثرت السجود په ډیروالو د سجده سره موږ سجده ځان خلاصو اول خو کوونه او چې کوینو ځان ته خلاصو